د های سکول یو استاد هغه د خپل شاګردانو داسې تربیت کړو کنه چې شاګردان ډیر شریفان ډیر نیک الکانو او ټول خپه خو عہدو باندې څوک انجینیر زو څوک ډاکټر زو په خو عہدو باندې هغه خو چې کله هغه شاګردان به د استاد سره ملاویده نو د استاد له کاس چې مونږ راستا ونته جوړ شي او استاد بولې ولې تاسو داسې وایي تاسو خو ماشاءالله په خو عہدو یې ښه ډاکټران یې ښه انجینیر زی تاسو ولې داسې مالا وایي ای بولې تاسو زمونږ ډیر ښه پرورش کړی دی تاسو زمونږ ډیر ښه مونږ له مخلاره خولې ده چونکې مونږ چې نن نیکان یو په خو عہدو باندې دا صرف او صرف د استاد وجه یو نو استاد مې من غټي دو استاد بیره کې دا سوچ کولو چې د قیامت پر ورځ الله پاک ما راونیسي نو زه به الله پاک لویم چې زما شاګردان راونیسي او غینه تاسو که دغه ژوندۍ وګوره دغه پرورش ما کړی دی او د دې شاګردانو په دغه باندې ما وبخه ورځ د یو شاګرد وادو د هم د انوایټیشن شو د هم د خپل خزې سره د خپل کورواله سره لاړو چې سټیم دلته ورسره ټول ډیر زیات ښه استقبال د دوکو ټول ولا ولاړو د واده زلمی په ځای خلکو د لسيري واچول خپل شاګردانو د لسيري واچول دومره دغه شاګردانو خو هر څه ختم شو فنکشن ختم شو د شپې 12 بجې واپس سیده کور له لو گاډي کې ناستو خو سره او چې سړک نه راوته روانو سم مزل کړی دی چې په لار شپږ موټر سایکل والو درې لګیر چاپیلته اته د ګاډي نه غیر چاپیره موټر سایکل والو درې دي او لوي د ګاډي نه روزه تماچې په کې خلې د یو غل په تماچه کې خلې چې د ګاډي نه روزه او سره د خزه روزه لمو اچ روزه د خزه سره د ګاډي نه راوي خلې چې د سره جيب کې سم ورسه ته اشتري دي او خزه سره چې کم کالی مالی چولي واغینه ټول کالی مالی وکړي دي یو غل پکې وي چې د ګاډي بم ته بوزو ګاډي خو سره ډېر ښه ګاډي دي او موږ نه بس وکړه تاسو کې موږ له چاله سپته لګي چې دا فلاني پټ کړي یا ډنګړي پټ کړي مونږ خاصم تربوزه کو نه والی غل ولوي سید گاډي بم ته بوزو دا څه چل کو چې دای بمړو کو نه یو بل را پاسه نه چې مړ کوي نه او چرته سایډ لبیو تړو سبب سوکراشي بس کولو به کی مړ کوي نه بي ګنا سلاسي قتل کوي یو غل ولوي سید تاسو ورس سنبال کوي د تړم دی سایډ لا نړل وغه چې سنگل لیدل دي نو غویل دا خو زمو استاد وغلو ټولو ته ویل راشي چې سموم ته پټ کړي واپس ولا ور کوي زې چې زو د نغلا نه کو دا د مو استاد دا یو ډیر ښه انسان دی غلو ولر سره واپس ور کړی دی غلطي تلی دي نو دې په جړه شوی دی خزي ولې چې بس موږ له خورته واپس ملوشت اوس ولې جاړي د استاد برکت ګوره استا یو شاګرد هغه د برکت پریخي او بس اوس خورسه ملو شوست ولې جاړي هغه ولې جاړم زکه چې غل دای نه دی غل خو زیمه ما خپل عہده سره د ما شاګردانو کې دغه یو غل هم وروته مال خو ډیر زیات فخر او ډیر زیات ما زه پر سکون او چې زبر قیامت پر ورځ هم الله پاک لوي ما چې د ما شاګردانو ژوندۍ وګوره د ما شاګردان زما شاګرد کې یو شاګرد غل هم شته نه دی مطلب دا چې غل هغه نه دی غل زیمه ما خپل عہده سره نه انصافي کړی ده او ما یو غل پیدا کړی دی هغه ته ناس ډیر زیات اوجړل نو آیا اوس پراشو خپل ځان طرف ته چې کوم کس زما دا ویډیو ګوري ته هم یا یو استاد که استاد نه یو پلار بای که یو پلار نه یو رور بای مشر رور بای سنا سدا ستا بس ویډیو وی آیا نو ته چاري استاد ته چې خپل عہده سره انصافي کړی ده که چاري ته یو پلار نو تا خپل چې کم ستاله چې الله پاک کم مقام درکړی تا دې سره انصافي کړی ده کنه انصافي دی کړی ده ستا بچی نه کمل ده که بدعمل ده که تو استاد ستا شاګرد کم طرف ته روان دي دا ټول هر څه چې کم دي دا ټول هم استاد لاسه دي خدا سوچ چې کم دي دا ډېر لیمیټډ کسان ساتي ځکه هر یو کس چې کم دي خپل ځان لګوري خپل بینک بیلانس لګوري خپل لایف لګوري خپل لایف خو مطلب خو زبردست لایف غواړي خپل لایف سټایل هغه خبر برابر غواړي که د بل ژوندۍ تبا کیږي تبا دي شي خو خپل لایف سټایل خپل مال خپل دولت هر څه چې کم دی هغه سکه ور غواړي او خبر برابر غواړي نو دې دومره هر څوک د دې استاد چې کم سوچ دا سوچ د هر استاد نه وي دا سوچ د هر پلار نه وي دا سوچ د هر مشر رور نه وي دا سوچ د هر مشر نه وي دا سوچ د هر ناظم نه وي دا سوچ د هر وزیر اعظم نه وي دا سوچ د هر هغه مشر نه وي چې کم چا مشر کړي وي نو یو سبق آموز عبرت والا ویډیو ما تاسو سره هم شریک کوم یو خوا واقعه د ویډیو کتل ډیره زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډیره زیاته مننه جی والسلام